أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. امام معزز و مسلمانانو مخکې آیت کې الله جل جلاله دو قوانین بیان کړل. یو قانون دا دی چې بعضی خلک مؤمنان دي چې د هغوی دوست هغه الله دی او الله دا خپل مؤمنان بندګان د تیارو نه راوباسي رڼا. یو قانون دا بیان شو. دویم قانون دا بیان شو چې دویم هغه خلک دي چې د هغوی دوستان طاغوت باطل او کافران. هغوی دا خپل لاندینی خلک د تیارو د رڼا نه ګانو وباسي، تیارو ته څه کوي؟ وردن کوي. نو دلته الله جل جلاله د دې دویم قانون تذکره کړې. دلته د ابراهیم علیه السلام او د نمرود مناظره هغه ذکر کړي. علم ترى آیات نګوره الی الذی هغه کستا حاج چې جګړه کولا ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه داغ د رب مبارکی. دین مراد نمرود د ابراهیم علیه السلام سره جګړه او بحث و سره کړو. واقعیا داسې ده چې څلور کسان داسې تیر شوي دي چې دیو په ټوله دنیا باندې بادشاهي او حکمراني کړې. یو نمرود او یو غالبا قارون دی، یو سلیمان علیه السلام دی او یو ذوالقرنین دی. دا څلور کسان دي چې دیو په ټوله دنیا باندې هغه څه کړی دی؟ حکومت یې کړی. راځي په تاریخ کې چې نمرود هغه 400 کاله حکومت کړی. څومره؟ 400 کاله دی حکومت کړی. نو چې کله بادشاه شو په خپل غرور او تکبر کې راغی په خدای دعوی وکړي. نو دی چې دا وخت څومره غلی وي هغې راغونډې کړي وي، ځان سره جمع کړي وو، بس خلک به غلو له راتله. نو اول به دی به ورته وي چې اول به ما ته سجده کوئ، بیا به تاسو ته غله څه کېږي؟ میلاوي. ابراهیم علیه السلام هم راغی غلې دپاره، نو سجده یې ورته ونه کړه. دی ابراهیم علیه السلام نه تپوس وکړو چې سجده دې ولې ونه کړه؟ هغې ورته وویل زما رب شته دی، زه به خپل رب ته سجدې کوم، تا ته زه ولې سجدې کوم؟ ته څه رب او خدای خو نه یې. نو دوی ورته ویل ستا رب څنګه ستا رب دی؟ وایي زه هم خدای یم که نه، زه ولې زه د خدای نه کم یم؟ زه خو خدای یم که نه. نو ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې زما رب خو هغه ذات دی چې هغه مړي راژوندي کوي. دوی ورته ویل زه هم مړي راژوندي کوم که نه، ولې زه هم مړي راژوندي کولی شم. داسې طریقه یې وکړه چې د جیل نه یو 2 کسان راویست، آزاد یې کړه. وګورئ دا مې ژوندي او یو 2 آزاد کسان یې ونیو، هغه یې مړه کړه. وګورئ دا مې مړه کړه. ابراهیم علیه السلام پیغمبر و، هغې ته پته ولګېده چې دا جټ جاهل دی، کمعقل دی، په هېڅ هم نه پوهېږي. نو هغې ورته دویم دلیل پیش کړو. زما رب خو هغه ذات دی چې د مشرق نه نور راغی، ته د مغرب نه راوخېږه. نو بېوقوفه و که نه؟ د دې جواب و، خو الله یې ذهن بند کو. بس فبهت الذي کفر، شرمنده شو، حیرانه پاتې. خو بیا یې رب ونه منل. ولې؟ چې هغې دوستانه د طاغوت کړې وه. نو وګورئ ښه رڼا دلیل ورته راغی، هر څه ورته ښکاره شو چې دا حقه لار ده. وګوره د غلطو خلکو دوستاني هغه رڼا نه واپس تیارو ته څه کو؟ وردن نه کو. خبرې چې کوم دی هغه ونه منله. نو که نه د نمرود ورته ویلی شو چې زه د مشرق دی به ورته ویلي بالفرض د مشرق نه زه راخېږم، د مغرب نه دې ستا رب راوخېږي. ابراهیم علیه السلام ته واپس داسې ویلی شو که نه؟ خو دې کې دا جرأت پیدا نه شو. دا ولې؟ دا د دین اسلام حقانیت دی چې دین اسلام داسې یو جامع دین دی که نه چې د دې مقابله څوک نشي کولی. نو دلته زما عزتمندو هغه دغه د نمرود هغه بله دلته یو وجه چې کوم دی هغه بیانېږي، هغه درته په آیت کې ویم.
دی وسره د دشمنی ولي کوله ولي ابراهیم علیه السلام تابعداري د الله تابعداري ولي نه کوله نو دام درته علم تر آیات نه ګوره الى الذي هاکستا حاج چې جګړه کوله بحث کولو ابراهیم علیه السلام سره فی ربه داغه د رب مبارکی چې زم رب یما ولې زم رب یما کنه زم ماته سجده وکړه ان آتاه الله الملک دا مخالفت ولي کاو ان آتا د دې وجنه آتاه چې ورکړي و الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته الملک بادشاہي نن هم خلک د مولیانو سره په دې باندې په جنگ دي کنه مولا ولي حکومت کوي ولې د مولا څه کار دی مولا دی په منبر کې کینی او دغه ته خپل کار کوي مولا د دې سره څه کار دی نو ما عزتمندو دا د نمرود چری نمرود د پیغمبر سره اوس پیغمبر نشته دای ورسا دي نو هغه دا اعلان دا هغه وته ما عزتمندو هغه د کوجه ودا د قران وای مونږ د ځان نه وای قران دغه خبره کوي وګوره د الله تعالی دا قانون وضع کړی دی چې د حکومت او د مشرۍ هغه خلک لایق دي چې هغه په دین باندې زیات پوهي هغه سره چې د الله د طرف نه کوم وحي راځي کوم کتاب راځي چې په هغه باندې دا پوهي هغه سره د اساس خون کوي دا د هغه د پاره پکاري نو وجه دا و چې هغه وي چې دیله بادشاہي ورکړي دا خبره نو دې ته مونږ تیار نه هر څه پیغمبر هم دی مونږ ست چې سوي هغه وکړو وروره مشري به ته نه ستا خپې به هم خپله خو مشري به پیغمبره ته نه کړي لکه مخکې تیر شو د طالوت سره هم په دغې جګړه وه کم چې مالداره خلک وو هغه پیغمبر شمویل علیه السلام طالوت ته وایي چې ته مشر شوې د دې لښکر جهاد به کې هغې ورته وایي چې نه مونږ مالداره پیسې مونږ سره دي او مشر ته یو غریب سړی جوړی نو الله تعالی ورته وایي چې بسطة فی العلم وزاده بسطة فی العلم والجسم دې له چې کوم دی ما 2 قوته ورکړي دي یو خو مې دې له هغه علم ورکړی دی او دویم مې دې له بهادري او شجاعت ورکړی دی او تاسو کې علم هم نشته دی بهادر پیسې د سره شته دی پیسې شرط نه دی د حکومت دپاره مالداري شرط نه ده بلکې استطاعت او قوت او علم زما عزتمندو شرط نو دې خبرو باندې سوچ کول پکار نو ان د دې وجنه عطاه الله چې ورکړي د الله جل جلاله دی چا ده ابراهیم علیه السلام ته الملک بادشاہي یاد کا وقت لرا قال چې ویل ابراهیم علیه السلام ربي الذي زما رب غزاد دی یحیی چې ژوند کول کوي او یمیت مړه کول کوي یحیی تخلیق الحیاة والموت بالاجسام قال نو دی نمرود وته وی انا زهم احیی ژوند کول کوم او یمیت مړه کول خو زم کوم دا خو زما کارم دی نو دا غیرانو ابراهیم علیه السلام ورته قال ابراهیم علیه السلام ورته وی فإن الله بشک الله جل جلاله چې یأتی دا راځي نور لرای بالشمس نور لرا من المشرق د مشرق نه راخیږي فاتی تنرشا بها دا راوخه جوان من المغرب د مغربنا وسودی پتلې فبهت الذي كفر سړی شرمنده شو او د دې جواب یې ونه کو بس پړ شو په خپله خبره کې خو خبره ونه منله والله الله جل جلاله لا يهدي هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته قوم ظالمان هغه خلک دي چې هغه د ظالمانو بادشاهانو زما عزتمندو هغه څه کوي ملګرتیا او ملاتړ کوي لکه تاسو ته ما پرون خبره کړې وه د حفیظ صدیقي چې اوس چې دا څومره حکومتونه او څومره دغه دي نن زما عزتمندو یو خبره کتله خبره دا و چې د حجاج بن یوسف به تاسو نوم اورېدلی دا ډېر سخت ظالم د دې په دور حکومت کې راجا طاهر دا د سیند ګورنر و دې یو زنانه ونیوله لوپټه او بېعزتي او په عزت یې ورله لاس واچاو او جیل ته یې وردن نه کړ نو چې کله یې جیل ته وردن نه کړه نو دغه جینۍ د جیل نه یو خط ولیکو او هغه خط حجاج بن یوسف ته راولېږو حفیظ صدیقي 600 خطونه لیکلي دي او د پاکستان حکمرانانو ته رالیږلي دي خو د پاکستان حکمرانانو جواب نه دی ورکړی نو چې کله خط ولیکو په خط کې دا لیکلي چې زه راجا طاهر بغیر د څه جرم نه هغه جیل ته اچولی یم او زما په حیا او په عزت باندې لاس اوچت کړی دی تا نه به زه د قیامت په ورځ د دې تپوس کوم حجاج بن یوسف خپل وراره د محمد بن قاسم چې یادېږي
17 سال عمر دای تیار کو د دې سره یو لخر تیار کو اگر هغه پر راجا طاهر باندې په سین کې حمله وکړه حکومت ولا تس نس کو او د غزنانه تی سکله آزاد کړه ظالمو خو د ظلم باوجود هغه څه کړو دا غیرت کړ او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم یو يهوديان یو قبيله وا هغه د یو زنانه مذاق وړاو صرف مذاق بیزتی ولا نه وکړي بس خبرې وکړي پیغمبر اسلام حکم وکړي دا ټول يهود د دې خار وباسي دیو د یو زنانه د مسلمانۍ هغه عفت او دغه مذاق وړاو کړي زما عزتمندو هغه د کلی وستو پیغمبر اسلام اعلان وکړو خبردار کم يهودي هغه دراتلو کوشش وکړو نو سربتی قلم دا د پیغمبر او د زما عزتمندو د هغه بادشاہانو چې ظالمانو دا غي دغه نو لا يهدي القوم الظالمين دا ټول بادشاہان چې د شپږ سو خاتون چاته راغلي دا ټول ظالمان دي د قیامت په ورځ زما عزتمندو الله دې د ګریوانونو رانیسي الله دې توفیق ورکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين